الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين ألفوا وحده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح العبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. بعد سورة حجر مبارك ستر نمبر और 18 नंबर आयत में मक्की सूरह नंबर आयातुन बअस्मान बारक खबर लक़द जअलना फिस्समाइ बुरूजा वज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन। देखो आयतों की बअस्मान हिफाजत बारक अल्लाह फरमाई और दर हकीकत दा इंतजाम च अल्लाह करो दे दा वह्य में हिफाजत लपारा करे सरदार दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बिअसत नबुवत नमक की शयातीन चिकमू दाबबर फिजात उखातु असमान लांड दे वक्के हो यो दबल नफासा लांड जो तो शयातीनो दा अवल असमान लांड दे गलबा से हो दुनिया की तकवीनी उमूर मुबारक की जब खुदाई फरिश्तों तक हुक्म वर्को शुदा बकीगी फलानी तारीख दा बकीगी फरिश्तों बखबल मीन्स की मशवरा हुआ शयातीनों का आगा मशवरे खबर वारदी देख आगा खबर अज़मत तरावा दा जादूगर और काहिनान गगुनों की भी उर्वाज आगलबा यो खबर आगा ज़रब दरूग वरसरा खल्क में गुमरान कवल खल्क में जो जादूगर और सर काहिनान और सर इब्न भाई शुदा कम तारीख ना अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबुवत वारको
د شیاطینو بر اسمان طرف ته ختلو داخله خدای بند کړه. انتهایی کوششونه وکړو، د کوششونو باوجود شیاطین چې بر نشو چې د اسمانونو ترمن کې مخکې مو خطو اوس ولې نشو کولی. ابلیس ورته ویل حدث حادث، دا څه نوې څه واقعه جوړېدله چې په زموږ داخله بند ده. ابلیس را ولګېدی، د دنیا هر طرف کې جماعتونه د شیاطینو جوړ کړو، د جناتو جنات یې د دنیا هر طرف ته ورغلي چې تاسو وګورئ دا ځمکه کې کوم انقلاب برپا شوی دی چې موږ خطا یې نشو موږ خو د اول اسمانه پورې تلای شو، هغه هم د دې نه شوی تللی بهر د غږ کې دنیا ته جناتو خپل کسان ولېږل. یو جماعت چې هغه کې 7 کسان 7 کسانو جنات دا یا طائف طرف ته ولېږل چې تاسو خواته لاړ شئ. اتفاق دارو جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سفر حالت کیوں د طائف نه رسول الله صلی الله علیہ وسلم را روانو مکی مکرمه ته راتلو سفر کیوں شپه کې سفر وکړو رسول الله صلی الله علیہ وسلم صحابه کرام ورسره بطن نخله وادي نخله ځای د طائف او مکې مینځ کې ده. رسول الله چې طائف نه راروانو د سهار د لمونځ وخت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بطن نخله ته وادي نخلو ته راورسېدل. صحابه ورسره د لمونځ وخت و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې شو، صحابه پسې ودرېدو لمونځ یې د جناتو چې کوم جماعت تشکیل نورو جناتو کړی طائف طرف ته هغه خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راوړو. جناب رسول الله لمونځ ولاړ ده، صحابه ورپسې ولاړ دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم قرائت وجد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله مبارکه وه او د قرآن پاک بشان عظیم کتاب چې په خپله په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی ده او رسول الله د سهار لمونځ پړاوه قرائت ته یې شروع دې کې به کومه مزه وه. دا مزې خو صحابه ورکړې د جناتو د دغه جماعت عمر کې خدای واچولې د رسول الله طرف ته راواغوه. چې رانږدې شو جناتو ناشنا اواز واورېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرائت یې واورېده. قرآن کریم فرمایي وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला फरमाए कि महबूब आगा वक़्त यादाश्ता दिल कना इन सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न शिकल मास्ताफा तजरवाल कना सकसान जिनातुना यस्तमिऊन अलकुरआन अगर कुरआन आवाज वारद कना शिकल हाजिर शिराल देश कालू अंसतु 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 ये बल्कि बल्लेस के खबर की जिना तुम सफर हालत के ये बल सरे खबर के जिना कुरान आवाज वारद है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत वारद है ये बल्कि अंसतु 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 चुप से मरा चुप से कना खबर मकर कना जात नाशना आवाज दे تسخر أواز تسخر القرآن تاخذ شرط زندگك أورد لين دكنا تاخذ أورد لين راي جناب رسول الله ومن زولاد بهذه كيف جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم جي سلام واو جناب بانتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم سري ملاقات شو ملاقات وشو خبر وشي داري هذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمي شدا جنات شو وكسا وصار دا سات كسان شو رسول الله صلى الله عليه وسلم سرچ خبر وشي بقرآن تلاوت نبي متأثر شو دا عليك إيمان راو شو إيمان راو رسول الله صلى الله عليه وسلم دي جنات بطريق والتاس أسلاشو خبر قوم نور جنات دعوت ورکوی د ایمان قرآن کریم فرمائی فلما قضیا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځ نه فارغ شو جنات ورسره ملاقات خبر وشوه جنات د رسول الله په لاس باندې بیعت په ایمان راوړ ولو الى قومهم بالقوم يقول راوح بالقوم تدعوت إيمان وربكنا اس قوم تي سنگ دعوت ور داد جنات دعوت ده قرآن يقول رسول صرف بالقوم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا وزمن قوما من قرآن وارده بالناشنا كلام واردتنا يهدي للحق شاء قرآن نهم طرف ترهنما يكرتنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة
وأعتدنا لهم عذابا أليما. الله إذا قرآن تاغلا رخيتنا شغسد خداي تتليد جنت تتليد جنت. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. جنات اخبر قوم توي وزمون قوما من ناشنا قرآن واردي ناشنا كتاب واردي بعد موسى نرست نازل كل شويدتنا جناته. هلاك قرآن فاكر موسى عليه السلام نرست ندى نازل شوي عيسى عليه السلام نرست نازل شوي وجناته انزل من بعد موسى. ده موسى عليه السلام حواله مفسرين نظرات دي اگرچه قرآن ده عیسی علیه السلام نرست نازل شوی وجنات عیسی علیه السلام روحه من بعد موسى انزل من بعد موسى. فموسى عليه السلام حواله ورده دينا فتح ولگیده چه دا جنات شو دا پا یهودی مذهب یهودیان دی یهودی جناتو ایمان راو بیخ بالقول تداوته. فآمنا به وزمون قوم من خود عارف بدي قرآن باند ایمان راوتنا يهدي للحق وإلى طريق مستقيم. داسي كتاب الله ردل شغل دات طرفتا سدل هر طرفتا هداية بكنا. يا قومنا أجيبوا داعي الله. وزمون قوم تعصم دا خداي دا داعي وجناب رسول الله خبر من التعصم إيمانا. دلچنا مختلف جماعتنا تشکیل بجناتو تدی مقصد داو چی دازمگر کی کم انقلاب راغلو ده چی مختمون دی اول اسمان پوری خطای شوی اس نشو خطای ده کوشش باوجود ابلیس کرو طول ده دنیانو چی ده دی جماعتنا تری طول واپس رالو چاپت اونلگو دا جماعت جو چې رسول الله سره ملاقات شو ایمان یې راوکړه بس ابلیس ورته وویل چې بس دا واچه چې دا تاسو کوم کلام اورېدلی دی قرآن د محمد عربي نه دا واچه دا زمونږ داخله چې ګوره بنده شوه د اول اسمانه پورې نشو تللی مخکې تلای شو که نه دا دغه وحی چې د بره نه راکوزېږي د دې وحی د حفاظت په وجه باندې زموږ داخله خدای بنده کوي. اوس د سورې حجر دې آیات کې الله فرمایي چې وحفظناها الله ما د اسمان حفاظت کړی ده که نه من کل شیطان الرجیم شیطانا چاہا مردود شوی دکنا خدای دخبر رحمت نشوی دکنا الا من استرق السماء مگر آغا شیطانا چی بر اسمان تا دخطلو کوشش اکرکنا پت پت باندې فغنا باندې د فرشتو خبرو ته د اسمان لاندې وګدا سکیدو کنا چې د فرشتو خبره پت پت د واوري او بیا راوړو کائنانو جادوګرو ته غوږونو کې ورواچو کنا دې مقصد لپاره چې الا من استرق السماء مگر هغه شیطان چې د پټ پټ بغلا باندې بره د خطو کوشش وکړای شي او کې هغه کوشش وکړي د اورېدو د فرشتو د خبرو د اورېدو کوشش وکړي فاطمعه ورته
ورپسې شي هغه شیطان پسې کله شهاب لمبا مبین ښکارا ظاهره چمکتا هوا شواله ورپسې شي کنه که تاسو خیال کړئ عقل وکړي ماښام مانځه پسې به په چبوتره باندې به داسې کمبله خوره کړه نیا نیکه ټول به دلته ناست ډېره مزه دی ماښام مانځه پسې پاک صاف موسم به و فضا به پاک او اسمان به ښکارېدی کراچي کې خو اسمان مونږ ته نه ښکاري د لوګي نه ډګر ته خو بار اسمان ته به تا داسې کتل چې بوتره به ناست وي اسمان کې به داسې شو داسې سپینه اوږده داسې لمبه به داسې بلا لیدلې بیا کوم داسې سپینه اوږده داسې شعله به لاړه لکه د جهاز ډوبۍ تا به نیکه نه تپوس وکړو چې دا څه شی ده بل نه به تپوس او بزرګانو ته پته نه لګي دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نبوت نه پس چې رسول الله خدای پیغمبر جوړ کړو دا انتظام خدای وکړو دا چې شیطانان خیږي بره اسمان د اول اسمان لاندې د غوږ کېښودلو کوشش کوي چې په رښتو خبره نیمګړې واوري وایي جادوګرو کاینانو په غوږو کې ور واچوي که نه هلته فرشتې خدای چوکیداران یې مقررې کړي دي فرشتې حاضره چوکیدارو لپاره ناستې دي فرشتې د ستوري نه د ستوري نه فرشتې یو شعله راوړي د اور شعله راوړي هغه په شیطان پسې داسې راوغورځوي شیطان چې ځمکې ته رارسي هغه ایرې شي یا مړ شي یا حواس باخته شي پاگل شي دلته دا صرف او صرف د وحی د حفاظت لپاره چې دوی د قرآن کې د وحی کې ملاوت وکړي اوس دا دومره چې خدای توفیق ورکړی دی چې دا خیلجي که نه خو مقصد یې پوره نه شي فرشتې بیا په هغه شعله وویني وسوځېږي یا پاگل شي دا دومره چې خدای مهلت ورکړی دی لیکن د خدای حکمت خو بیا هم دوی د خپل حرکت نه منع کېږي مسلسل د خطو کوشش کړي فرشتې شعله ورپسې پرېږدي لمبه وسوځي لکه ګوره دنیا کې قطب جنوبي یا د همالي چې کوم دنګ غرونه دي دا سیر و سیاحت والا ځي هغه دنګو غرونو ته هډېرو ته خیجي دا وغورځي بیا هم مړه شي نورو خلکو ته پته ده چې هغه د همالي غر ته تللی و سیر و سیاحت لپاره او خطی را وغورځېدی مړ شو قطب جنوبي ته تللی و فلاني غر ته خطی را پرېوتی مړ شو بیا هم عبرت نه کېدی بیا هم دا خلک انسانان خیجي کوي دغه شیاطین چې دي عبرت نه اخلي بیا هم خیجي چې د غوږ کېښودلو کوشش وکړي فرشتې د ستوري نه هغه شعله پسې راپرېږدي چې ځمکې ته راځي ختم شي پاگل شي یا ایرې شي او چې د ستوري نه شعله پسې راپرېږدي د اور ستوري کې څه کمی نه راځي ستوري په خپل ځای لکه ګوره مخکې زمانه کې غربت و ماچس نه و اور نه و چې خان به و او نواب به و د وکره به اور بلېدی ستا غریبه نیا چې به وه ستا نیا به ورله دا دوه لاسو کې به یې څه داسې یو ډکې راغونډ کړو خاشاک به یې راغونډ کړو داسې دا خاشاک اور به نه د مالدار کره به ورله د مالدار خان ښځې ته به یې ویل چې ته دلته یو سکروټه کېده زمونږ اور دي یا بې هغه خاشاک که سکروټه به نه وه خاشاک دی دغه مالدار د کور اور ته به یې داسې خاشاک ونیولو دلته به اور ولګېدی چې تر کوره به راتله سکروټې ته به یې کوټۍ ورکوو هغه اور به یې را زغلاوه کور کې به یې په نغري کې مخکې را ګوټ به ورته ایښود ورداسې به اور به ولګېد دلته به اور ولګېدی ستا د نیا نغري کې
هغه بل د خان غر کې چې کوم اور و هغه کې خو کمي نه ده راغلې او شولې ته داسې ونیوئ هغه اور نه کم شوی ده نه مړ شوی ده دغه شان فرشتي چې د ستوري نه شعله راوالي که نه پر دې شیطانانو پسې راغورځوي په دوی باندې ولګېږي ایرې ایرې شي لیوني شي مړه شي که نه ستوري کې څه کمي نه راځي ستوری هغه د خان د کور اور د په خپل ځای ولاړ ده د ستوري نه په رڼا کې کمي راځي نه په روشني کې کمي راځي په خپل ځای ولاړ ده که نه فرمایي إلا من استرق السمع مگر آغا شیطان چې کله پټ په پټ اسمان ته د خطو کوشش وکړي او د فرشتو خبرو ته د اسمان لاندې دغه کېښودو کوشش وکړي که نه نو بیا څه وشي که نه فأتبعه شهاب مبین بیا ورپسې شي که نه چمکدار لمبه که نه بله لمبه روښانه لمبه ورپسې شي که نه دا جن ورباندې ختم شي که نه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين ويمن وشام ولبنان وكشمير وبرما وفي كل مكان اللهم انصر اخواننا في الشام اللهم انصر تحرير الشام في الشام اللهم انصر تحرير الشام في الشام اللهم انجز اساراهم ومستضعفيهم اللهم انجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا ارحم